السلام علیکم دوستانو خراغلاس دوستانو عدالت چې په 4 اپریل کوم فیصله وکړه د انتخاباتو حواله سره نو په هغه باندې د پی ډی ایم چې کوم دینو رد عمل مخه تراغه خاص کر نواز شریف رد عمل په هم مخه تراغه او د بلاول بټو رد عمل په مراغه او هغه سو ویل غواړي په دې فیصله باندې یعنی په دې فیصله سره رد عمل راغی او دویم خبر د عمران خان خلاف که تاسو ته پته بلا د قتل منسوبې چې کوم دینو تیاریږي او ناکامه کیږي خو یو نوې منسوبه راغلی دا او هغه نوې منسوبې خبر چې کوم دی د پاکستان تحریک انصاف مشرانو سینیئر جرنالستانو ته ورکړی دی په دې خبره باندې منن مونږه ډسکشن کوو خو د دې نه مخکې ویډیو پیغام به د ضرور مخکې شیر کوئ او خپل قیمتي رائے به سره په کمنټ کې هم چې کوم دی نو راکوئ او شاید ډېری د مخامخ فالو لیکړئ نو پیج بدل سه لازم فالو کوئ اوس راځو د ټولو نه اولنی خبر ته چې اولنې خبر به موږ دا ډیسکس کوو چې د عمران خان د قتل یوه نوې منصوبه هغه څنګه جوړه شوې ده دا خبر چې کوم دی نو باقاعده داسې عام خبر نه دی چې بس یا زوی د ځانه کوم یا بل کس د ځانه کوي بلکې د پاکستان تحریک انصاف او د دې سره سره نور چې کوم باخبر خلک دی د هغو د طرفه چې کوم دی نو سینیئر جرنالستانو ته میلاو شوی دی او خاص کر دا خبر اوس په ایجنسیانو کې هم چې کوم دی نو څه کوي په ایجنسیانو ته هم میلاو شوی دی او ایجنسیانې باقاعده کوشش کوي اوس روان دی په هغې کې سټرګل چې کوم دی نو شروع کړی دی او ایجنسیانو باقاعده سټرګل شروع کړی دی چې دغه کس ونیسي یوه نوې اسلحه چې کوم دی نو د عمران خان د مرګ دپاره راغوستې شوې ده د بهر ملک نه هغه نوې اسلحه څنګه اسلحه ده هغه داسې اسلحه ده که تاسو ته پته عمران خان چې بهر ته وځي نو خلکو په هغه باندې بولیټ پروف جیکټ نیولي د هغه ګاډی هم چې کوم دی نو بولیټ پروف دی بولیټ پروف ګاډی او جیکټ هغې ته وایي چې د هغې نه ګولۍ چې کوم دی یا د سنایپر ګولۍ د هغې نه څه شي نشي کراس کیدی نشي پار کیدی ټیک شوله نو اوس داسې اسلحه راغوستې ده چې باقاعده د عمران خان چې کوم ګاډی دی د دې نه هم چې کوم دی نو هغه ګولۍ ووځي او ورسره که ده ته بولیټ پروف جیکټ یې میکټ یې ونیوی شي نو څنګه چې خلکو چې کوم دی خپل ځانونه د هغه مخې ته پیش کړي دي او باقاعده چې کوم دی نو د خپلو ځانونو یره ورسره نشته خو د عمران خان چې کوم دی نو څه کوي حفاظت کوي اوس دغه نوې اسلحه چې کوم دی نو ذرایع وایي چې په څه په پام کې چې کوم دی نو دا ملک ته راغلی د ټوریزم حوالې سره چې کوم دی نو په دغه ډیپارټمنټ کې هم چې کوم دی نو خلک چې کوم دی نو راوړي یا داسې نور چې کوم دی په بلا قسمه طریقې سره چې کوم دی نو دا څه کوي دا پاکستان ته څه شوي ده راغوستي او راغوستلی شوي دی د عمران خان چې کوم دی نو د وجلو باقاعده کوشش کیږي د دې خبرې چې کوم دی نو بیا خاص کر غلام حسین یو سینیئر جرنالست دی د هغې چې کوم دی نو څه کړی دی کنفرمیشن کړی داسې نور سینیئر جرنالستانو هم چې کوم دی نو د دې څه کړی دی کنفرمیشن کړی دی لکه کاظمي صاحب ټیک شوله نو دا خو د عمران خان د مرګ او د هغه د قتل کولو چې کوم دی نو یو کوشش دی ځکه چې پی ډي ایم او یا دغه حکومت ته چې کوم دی نو پته ده چې عمران خان موږ څه کړو د لارې نه هټاو کړو سورسز وایي چې که عمران خان دوی د لارې نه هټاو نه کړو نو په مستقبل کې کیدی شي چې دوی چېرته په زندګۍ کې هم الیکشن ونه ګټي ځکه چې دا حالات داسې جوړ شوي دي چې ټول چې کوم دی نو د پی ډي ایم خلاف دي ځکه چې پی ډي ایم کومه وعدې کړې وي نو هغه وعدې د خلکو سره پوره نه کړلې نو په دې وجه سره چې کوم دی نو اوس ټول خلک بیا خاص کر اورسیز پاکستان هم چې کوم دی نو غواړي چې عمران خان څه کې سپورټ کوي هغه ته ووټونه واچوي اوس راځو دویم خبر ته دویم خبر زموږ سره دا دی چې په 4 تاریخ چې څنګه فیصله وشوله نو د پی ډي ایم د سیډ او بیا خاص کر نواز شریف چې کوم دی نو رد عمل راغی د مریم نواز په هم چې کوم توهین عدالت وشو د عدالت او د آیین او د قانون خلاف ورزیانې وشو بیا خاص کر نواز شریف چې هغه نواز شریف چې په خپله بلا د قانون خلاف ورزیانې کړي دي او هغه چې کوم دی نو په لندن کې ناست دی او خلکو ته وایي چې بایي دا فیصله خو د قانون خلاف ده د آیین خلاف ده او دا چې کوم دی نو دا خو نه وه په کار ده چې دا غټ ظلم وشو دا وشو هغه سړی کم سړی چې په خپله د آیین او د قانون خلاف ورزي کوي هغه بل ته چې کوم دی نو آیین او قانون چې کوم دی نو ښیي نو یقین وکړئ خلک وایي چې دا ډېره د شرم خبره ده ځکه چې ته په خپله تښتېدلی یې ټیک شوله او په خپله چې کوم دی نو قانون ته ځان نه حواله کړې آیین ته ځان نه حواله کړې او څومره عمر دې وشو په لندن کې چې کوم دی نو پروت یې نو دا ستا دپاره دا خبره چې کوم دی نو ډېره د شرم ده چې ته بل سړي ته آیین او قانون ښې بیا بلاول ته به راشو بلاول دا ویل چې به په 4 تاریخ باندې چې کوم دی نو عدالت چې کوم دی نو د بټو صاحب چې کوم دی نو د مرګ دغه کړی و نو په دې وجه سره چې کوم دی نو دا نه وه په کار او دا چې کوم دی د آیین خلاف دی او دا دی او پلان کې دی او ډینګری دی او بیا خاص کر دوی ویلي دي چې مونږ به دا په یو هر فورم باندې دا خبر راچوته شهباز شریف صاحب ویلي دي نو څنګه به تا ته په هر فورم لکه د دې هر فورم نه څه مطلب دی په دې خبره باندې څوک پوهېدی نه شهباز شریف صاحب ځکه چې خبره که ته راچوتی یم نو په عدالت کې بیا راچکوي یا به هغه ته چې به ریویو کوي فیصله ټیک شوله نو د دې هر فورم نه څه مطلب لکه دې خبرې چې کوم دی نو خلک ډېر په سسپنس کې اچولې د دې به پته لګي چې د دې هر فورم نه د شهباز شریف صاحب څه مطلب دی بهرحال ملګرو فیصله چې کومه عدالت کړې ده نو انتهایی زبردسته فیصله کړې ده انتهایی چې کوم دی نو زه به دا ووایم چې د ملک د مستقبل د بقا فیصله کړې ده ټیک شوله او د دې سره سره چې کوم دی په دې فیصله کې زموږ د ټولو خیر دی او خاص کر صاف او شفاف الیکشن
دی وکړلی شي نو داسې د چې د ملک نه به څومره دننه انټرنل مسلې دي هغه به ټولې چې کوم دی نو صرف او صرف دغه الیکشن ذریعه ده چې دغه الیکشن په ذریعه باندې څه کې لرې کېدی شي نو که داسې دوی د الیکشن نه پټېږي او تښتي نو تر څو پورې به تښتي د دغې نه خو لکه جواز نه پیدا کېږي چې بایي دا الیکشن به نه کېږي یا به دوی پاتې کي نو خامخا به کېږي خو زه دوی سره چونکې یاره دغه ده چې د عوامو اعتماد چې کوم دی نو څه کړی بایللی دی نو دوی غواړي چې موږ په څه طریقه د عوامو اعتماد بحال کړو خو به هر حال که دوی هزار کوششونه وکړي خو دغه نشي چې کوم دی نو بحال کولی ملګرو تاسو څه وایي تاسو راسره خپله قیمتي رایې په کمنټ کې شریکه کړئ ویډیو د سره یو شیر ورکړئ په اخر کې خپل شریک ولګیا